جی بالکل دا وخت زه د کوهاټ په ډیویژنل هډکوارټر هسپتال کې موجود یم. لږه شیبه وړاندې دلته د په هنګو روډ باندې دوه خواجه سراو باندې نامعلومه کسانو ډزې کړي دي. ډزو په نتیجه کې دوه خواجه سرا چې کوم دي هغه سخت ژوبل شوي دي. د هغوی چې کوم علاج و معالجه دی هغه په ډیویژنل هډکوارټر هسپتال کې روانه دی. دا وخت زما شاته ټول د کوهاټ چې کوم خواجه سرا دي دا ولاړ دي په احتجاج باندې دي. دوی سره خبرې کوو چې نن پیښې په اړه دوی څه وینا کوي. السلام علیکم. جی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څنګه دا واقع پیښه څنګه مخته راغلې وه؟ جی دا داسې چلو چې موږ داسې بازار ته وتو، بازار نه خپل ځای ته تلو او بس نامعلومه کسان هغو راغلو به موږ په خواجه سراو باندې ډزې وکړې په دې کوهاټ کې. موټرسایکل باندې په موټرسایکل باندې او تماچې ورسره وي، دواړو سره تماچې وي، هغوی ډزې وکړلې. تاسو پېژندلې خو نه ده؟ نو موږ خو داسې خاص ونه پېژنو، هغو مخونه پټ وو، بس ډزې وکړه او په موټرسایکل باندې فرار شو لاړو. دې نه مخکې څه تاسو د ډکې میلاو شوي وي؟ دې نه مخکې موږ زموږ د ډېرو خواجه سراګانو پېښور کې، سوات کې، کوهاټ بنو کې د ډېرو خواجه سراګانو سره زیاتیانې شوي دي او ډېر بد سلوک شوی دی. موږ دا درخواست کوو د حکومت نه، د نوي عمران خان نه او د کوهاټ د پولیسو نه چې زموږ د غریبانو سره ډېر تعاون وشي او ډېر مدد ته وشي، زموږ دې خبر واخلي. ٹھیک شو، مهرباني. تاسو مخ ته لګرئ دا زموږ د هغې خواجه سرا دا لوپټه ده، دا په وینو باندې ټوله سره شوې ده. دا وګوره دا وینې دي، دا په وینو باندې، دا اوس خواجه سرا په وینو باندې. دې وخت د دوی په لاس کې چې کوم دا صدر کتلی شي دا ټول وینو سره دی او دوی دغه انصاف غواړي حکومت نه او خاص کر عمران خان نه چې په ټول پاکستان کې خواجه سرا سره کوم ظلم زیاتی روان دی د هغې د نوټس واخیستی شي او دوی ته دې تحفظ ورکړی شي. حکومت اړخ نه دوی طرف نه څه تحفظ ته میلاوي، دوی سره موږ خبرې کوو چې دوی څه وایي. تاسو څه مسلې دلته کې څه تحفظ؟ جی دلته کې دا اوس مازدیګر ټایم زموږ دا ملګري واپس کور ته راتلو، یو هلک په موټرسایکل باندې ناست و، تماچه ورسره وه او دی باندې ډزې وکړو او واپس وتښتېدو. دی اوس موږ راوستل خپل هسپتال. ټیک شو، څه وینا کول غواړئ؟ جی موږ دا د کوهاټ د ډي پي او صاحب نه دا ګزارش او درخواست کوم چې د خدای دپاره زموږ دپاره زموږ د غریبانو زموږ نه زموږ چې نور کم عوام دي، غریبانان خویندې میندې چې کم دي هغو دپاره دې څه کوشش وکړي، څه بندوبست وکړي چې د ملک پاکستان کې دا څه حالات دي، دا خو ډېر بد حالات دي، دې دپاره دې څه کوشش وکړی شي. نو دا اپیل کوم د ډي پي او نه، د کوهاټ د ډي پي او نه او د پولیسو نه، دا زه اپیل کوم چې زموږ د غریبانو دپاره دې څه کوشش او څه بندوبست وکړی شي. ٹھیک شو جی، بالکل جی. د دوی خبرې تاسو ولیدلې، دلته په هسپتال کې دوی ولاړ دي د خپل ملګرو ته چې کوم په دغه پیښه کې ژوبل شوي وو د هغوی چې کوم علاج و معالجه دا وخت هغوی اپریشن تیټر نه بسې دي، دوی دلته ولاړ دي او حکومت نه دا غوښتنه کوي چې دوی ته تحفظ ورکړی شي او دوی ته انصاف پکار دی. جی د وطن خاورې زما مورې لیونۍ یمه، زه هم ستا بچی یمه، ځان ته مې نږدې کا چې د ځانه هم پردی یمه، زه هم ستا بچی یمه، زه هم ستا بچی یمه. اورما چې ستا د خپو د لاندې جنتونه دي، زه لوی په دوزخ کې شم. مینا د شفقت دا بهارونه دي، باغونه دي، زه لوی په دوزخ کې شم. نو زه د کوم عذاب په اور کې سوځمه لمبې یمه، زه هم ستا بچی یمه مورې، زه هم ستا بچی یمه.